जे قدرمنو کتونکو د ډاکټر صاحب خبره تر تاسو واوریدلې د صحت حواله سره د خوراک حواله سره او هغه مطلب دا چې دا هم روزي حواله کې موږ ته مشوره دا سره کړل چې را خوراک کم کم کو یا په روزه کې نو د سره نقصان نه دی بلکې فائدہ راځي. ها مفتی صاحب خبره د ډاکټر صاحب دا مخکې موږ د مهندي او د پرفیوم خبره کړه و داسې زنانه دي چې هغې مطلب ورکینګ لیډیز دي هغې مطلب ډیوټی لځي هغې میک اپ کوي نو په رمضان مبارک کې مطلب دا چې روزې حالت کې میک اپ کولی شي. د روزې حالت کې به زه تا ته لږ دې باندې تفصیلي خبره وکړم چې میک اپ چې کوم دی یو لکه پیډیکیر ورته وایي یو میډیکیر ورته وایي یو فیشل ورته وایي یو دغسې میک اپ دی چې کوم کریم پاوډر موډر ولګوي یو لپسټیک دی یو مهندي ده دا ټول سیزونه جایز دي روجې باندې هیڅ قسم ته اثر نه پریوزي خو صرف دوه سیزونو خیال به ساتي چې لپسټیک یا ویزلین چې کوم پیټرولیم جیلی ورته ویزلین اب په شوندو باندې داسې نه لګوي چې د هغې ذایقه زبان ته رسي چې د هغې خوند لکه نه تیریږي نو لحاظه لپسټیک نه د پرهیز کوي یا دوره معمولي لپسټیک لګوي یا پیټرولیم جیلی چې د هغې ذایقه زبان ته نه ځي. دوم لاسونو او خپو چې کوم ټریټمنټ دی پیډیکیر میډیکیر یا میک اپ دا جایز دی خو یو شی دی چې هغې ته فیس فیشل وایي نو هغه فیشل کې تقریبا یعنې 20 منټ 25 منټ د ګرمو اوبو بخار چې کوم دی هغه په مخ باندې ډایرکټ راځي نو هغه بخار چې کله ډایرکټ راځي نو هغه اوبه او هغه اوبه ډایرکټ ستا په مخ باندې راځي نو دې ټایم کې ته چې ساه اخلې نو هغه ګرم بخارات ډایرکټ ستا معدې ته ځي او ستا حلق ته رسي هغه چونکې اوبه د بخاراتو په شکل کې نو هغې سر روجه ماتیږي لہذا د روجې په حالت کې دی د فیشل نه احتراز کوي فیشل دی نه کوي باقي که مهندي لګوي او که په نوکانو باندې رنګ لګوي او که میک اپ کوي د چهرې والا یا مطلب دی چې اکثر زنانه داسې چې هغه لینز استعمالوي سترګو کې لینز نو لینز هم هغې باندې په روژه باندې هېڅ اثر نه پرېوځي ولې چې دا ټول څیزونه هغه دی چې دا معدې ته دننه نه رسي نو روژه صرف په هغه شي باندې ماتېږي چې کوم شی معدې ته رسي چې معدې ته کوم شی نه رسي په هغه باندې روژه نه ماتېږي لہذا په شونډو باندې چې هر څه لګوي که لپسټیک دی یا پیټرولیم جیلی ده یا نور څه دغه دی مرهم دی وغیره هغې به خیال کوي چې هغه په ژبه باندې یعنې د ژبې په ذریعه سره حلق ته هغه مطلب چې معدې ته نه ځي روژه پرې نه ماتېږي معدې ته نه ځي نور بیا دا دې کې به مفتي صاحب دا غیبت یو سړی کوي غیبت په سترګو چې په غلط دغه ته ګوري نو دا به څه کېږي روژه خو صرف د خوراک وسکا کوم دی چې ته خالي خوله بنده کړې مطلب چې د سترګو د غوږونو روژه خو چې کومه ده دا تقوا چې کومه تقوا خو هغه ده چې ما تاسو ته ووایي چې د روژې مقصد دا دی چې انسان کې تقوا پیدا شي تقوا څه ته وایي تقوا د هغه احساس نوم دی چې هغه ښه طرف ته تا مایل کړي او د ګناه نه تا منع کړي نو غیبت باره کې خو الله پاک جل شانه په قرآن پاک کې فرمایي چې تاسو دا غواړئ چې د خپل مرده ورور غوښې تاسو وخورئ یعنی یو خو ورور بیا ورور مړ دی بیا مړ ورور ته ناست د هغه غوښې ته خورئ دا شی تا خوښ دی نو که دا د نه دی خوښ نو غیبت چې کې د هغه مثال بالکل دغه دی لکه ته چې د خپل مړه ورور غوښې خورئ نو په روژه کې که دا کار ښیي نو بیا دې سړی کوي خو دا خو ظاهره خبره ده چې غیبت خو د کبیره ګناهونو نه یوه ګناه ده دغسې تهمت یو بل پسې خبرې کول ناجایز بهتان لګول الزام تراشي دا کبیره ګناه ده نو رسول الله صلی فرمایي چې کوم سړی دا کارونه په روژه کې نه پرېږدي نو تش ماښام ته د لوږې او تندې نه بغیر د په لاس هېڅ هم نه ورځي او دته هېڅ قسم ثواب چې د سترګو حفاظت او د غوږونو د اورېدو د اورېدو حفاظت دی د زبان حفاظت دی د سوچ حفاظت دی چې غلط سوچ به نه کوې لکه نن سبا عام پرابلم دا دی چې که ته هېڅ چا سره خبرې نه کوې که نه نو فیسبوک به ورسره وي او هر سړي به خپل آی پیډ یا موبایل اخیستی بس لګیا به وي او یا ویډیوګانو ګوره یوټیوب باندې یا مطلب د چا سره چیټینګ کوه یا وغیره نو صرف سړی دا سوچ وکړي چې د رمضان مبارکه میاشت ته زه چې دا څه کوم دا جایز دی دا ښه کار دی که چېرته ښه کاري جایز کاري لکه زه دا نه یم چې فیسبوک استعمال غلط دی فیسبوک کې ډېر ښایسته ښایسته اقوالي ډېر ښایسته ښایسته خبرې یې پکې ډېر ښایسته ریسرچ یې پکې یوټیوب کې ډېر ښایسته شیزونه دي هغه استعمالوه هغه ستا علم دی هغه ستا دین دی هغه تا ته خدای پاک ثواب درکوي
خو فضل وخت چې ته په انټرنیټ او په دې سیزونو باندې ضایع کوي هغې سره په روژې باندې اثر دا پرېوځي چې د روژې ثواب ختم شي. ثواب ختمېږي. ډېره مننه مفتي صاحب. زموږ سره قدرمنو کتونکو یو نعت تیار مفتي صاحب او مفتي صاحب ډېر ښه معلومات موږ ته راکوي. مفتي صاحب رمضان کې جګړې هم ډېرې زیاتې کېږي. دلته خو کمې دي خو زموږ په ملک کې زیاتې چې دا مازدیګر شي نو د چا په واره باندې جګړې د چا د کجورو ګاډۍ ته ولاړې جګړې د چا د پکوړو والا سره جګړې که نه نو یو جګړې ډېرې زیاتې کېږي او بل دا ده چې خلک ټایم چې پاس کوي نو یا ودی یا فلمونه ګوري وایي روژه لنډوو که نه نو د دې دواړو دغه راته ووایه چې یاره څه یو د اول راته دا ووایه چې جګړې کوي د خلکو مطلب دا په ځان باندې روژه راسپاره کړې ده لکه موږ نه دي نیولي موږ یې نیولي وو که نه نو په دې هکله څه حکم دی؟ اوله خبره خو دا ده چې دا یعنې ډېره حیراني خبره ده چې روژه یو عبادت دی او چې سړی روژه ونیسي نو هغه په ځان یو پیران کښېنوي او چې په خبره نه پوهېږي پرون ما نه چا زکات مسلې تپوس کوو ټلیفون یې وکړو نو ما ورته تفصیل بیان وکړو نو ما ته وایي چې وایي په والله که په اسم پوه یم او روژه مې ساتلې ده به دماغ مې کار نه کوي نو دا لکه یو یعنې ډېر عجوبه غوندې دغه د یو اثر دی چې روژه وساتې نو ته په ما روژه ولې خرڅوې ته دې په روژه ساتې چې صرف ته ما ته دا امپریشن راکړي چې یاره زه ډېر په مشکله کې یم او دا خبره ګناه ده چې لکه دا تاثر ورکول چې ما روژه ساتلې ده زما دماغ کار نه کوي په ما پریشر د دې مطلب دا دی چې به امر مجبوري په ما باندې یو شی په زبردستي باندې لاګو شوی دی دا تنګ دی او دی مجبور دی د هېڅ لار نشته نو ځکه دی وایي چې بس ما چېړمه زه مجبور یم او چې ماښام روژه ماته کړم او نسوار کېدم خولې کې چای وڅښم نو هغه نه پس ته بیا خبرې کوو نو شرعي لحاظ سره دا شی ګناه ده او دا دی چې روژه کې به ته فرش یې ته به خوشحاله یې ته به دغه یې ته به دا وایې چې یا الله زما یو لمحه دا عبادت دی ما ته ګناهونه معاف کېږي ما ته الله پاک څومره درجې راکوي د څومره ثوابونه خوشحال به یې په دې خبره به ځان خوشحاله یې نو چې کله سړی د روژې دا مقصد ځان ته خپل کړي او لکه څنګه چې رسول الله صلی فرمایي چې من صام رمضان ایمانا و احتسابا چې چا د رمضان میاشتې روژې وساتلې په حالت د ایمان کې یعنې مؤمن دی او احتسابا مطلب دا یو خدا مطلب چې د خپل ځان محاسبه کول بل دا چې دا ایمان او یقین لرل چې الله پاک ما ته په دې باندې ثواب راکوي اجر راکوي نو بیا به هغه سړی خوشحالي سړی به نه جګړه کوي نه به غصه کوي نه به بوري نه به تنګي نه به پریشاني هېڅ به نه بلکې خوشحال وي لکه تا به پنځه ټیمه یو تجربه کړي چې ته کله ته جومات ته لاړ سې او لمونځ وکړې لمانځه نه پس چې راځې تا ته یو روحاني سکون میلاوي که نه عبادت دا اثر دی نو په روژه کې تا ته روحاني سکون ولې نه میلاویږي وجه څه ده ځکه چې روژه تا ځان ته یو غټ شی جوړ کړی دی مشکل شی دی جوړ کړی دی نو شرعي لحاظ سره دا جایز نه دی دویمه خبره دا چې جګړه رسول الله صلی فرمایي چې که د روژې په حالت کې یو سړی تا سره جګړه کول غواړي یا جګړه کوي غصه دی خبرې کوي نو هغه ته صرف دا ووایه چې انی صائم زما روژه ده لکه دا مطلب نه دی چې ان کا جواب پتر سے چې هغه یو خبره کوي ته ورته دوه کوې چې هغه یو کنزل کوي ته دوه کوې نو ته خپل روژه ولې خرابوې نو رسول الله صلی فرمایي چې هغه ته صرف دا ووایه چې زما روژه ده او زه به زمرود خان دا ته وایم چې دا لکه مونږ دې باندې تجربې نه کوو خو خلکو په دې تجربې کړي دي چې کله هم یو سړی تا سره جګړه کوي او تا هغه ته صرف دا ووایي چې زما روژه ده نو ته بیا دغه حالت خو ګوره چې هغه باندې څه کېږي سوال نه پیدا کېږي چا تا سره جګړه وکړي یا بله خبره وکړي ولې چې دا د رسول الله سلم الفاظ دي خبرې اثر دور دی خبرې اثر دور دی چې هغه سړی په غس ځای باندې بس خاموش او بالکل لکه په اور باندې چې اوبه واچوي ختم هر څه خو مونږ خدای چې مونږ خو دا څیزونه الله او رسول ته نه پرېږدو د الله او د رسول نه ما ته خپل ځان ډېر طاقتور او ډېر زورور ښکاري نو په خپله باندې بدل اخیستلو کوشش کوو چې په خپله باندې بدل زوالمه دوم سوال چې کوم دوم سوال دا راکړ خو زم چې یو بریک واخلو وخت بریک شوی دی نو د هغې په ډیټیل سره قدرمنو کتونکو وخت شوی دی د مې زموږ سره اوسه چېرته ځای مو ډېر زر راځو ستاسو سره بیا ملاویږو